دا قرآن شریف دا دویم سورت بقره لومبی اسو آیتون مستاسو مخ کے لستن. رب العالمین قرآن شریف کے پدغ سورت کے اعلان کئی ہم چکلا دا دین مخ کی سورت تو گورا سورت فاتحہ چے وی پا منزہ کے منگلو اگئی کہ منگ دا اللہ نے یو سوال کو چے اہدنا الصراط المستقیم خدایا منتنی غلا روخایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا اغی خلق لار راتا وخایا چے غیبان دی تابیر لوی کرم و احسان کرے دے چے اغا پیغمبران دی شہداء دی صدیقین دی و نیکان خلق دی او دا خلق تا دا خپل غضب و گمراہینا محفوظ ساتلی نمونگ دا اللہ نا دا صراط مستقیم دا نیغ لار سوالو کو نا اللہ فوراً راتا جواب راک ذالک الکتاب لا ریب فی دا چکم کتاب دے قرآن شریف دا دا شک دا گنجائش کتاب ندے مسلمان دا ندی پکام چی پدے کے سق اسما شکونو کی ہدل للمتقین او کت زمانہ ہدایت غوانے او صراط مستقیم غوانے نو پدے قرآن عملو کدا نیغ لارا دا صراط مستقیم دے او چه بیا پدې دې عملو کو مونږ په مانځ کې د خدای نه بار بار دا سوال کوو چې خدای نه غلار راته او خیر الله وي د قران نه غلار نو بیا الله جو واجب خبره کوي وې دا نه غلار ده خدا بتا نه څه شي جوړي دا بتا نه متقی جوړي او بیا د متقی صفاتونه الله ذکر کړی دي نو د متقی یو صفت اللہ پاک سے کم ذکر کری دنم دا غیو صفت بیان دتا کو الذین یؤمنون بالغیب متقی اغا چاہتا وی لنبے وصف دا متقی دا دے ادا اغا پا غیب باندی ایمانی غیب ستوئی غیب اغا توئی چی زمون دا حواسونا او زمون دا عقل نا بالاتری نی زمون پستر گلی دل کی گی لکہ دا اللہ مبارک ذات تے نی مونگ پستر گولی دیشو نا دا آغا کلام مونگ پا دے غوگون اوری دیشو نا پا خلا نا پا لاس پا بل سیز مونگ آغا دا خپل حس او دا صوت لاندے نشو راوستے او نا دا مونگ عقل کے رازی دا آغا ذات او دا آغا لوی قدرت او طاقت دا مونگ دا عقل نا بالاتر دے ما غاب عن الحواس و بداحت العقل علماء لکی دا ما دا دی پینزو اندامونونا ذکا بعضی چیز داغی زپا سکا معلومات کم چی دا خوب دے و کتریخ دے لکا گولا شویا مرچکے شو بعضی سالی پا دے بعضی شی پا دے سترگو ز معلومات کوما چی لکا جبا بمینی سکلے و سترگو نماتا پتا لگی چی دا شین دے و کدا سور دے بعضی با دا غوق نماتا پتا لگی چی دا لکا دا چا آواز دے بعضی با دا ما دا لاس نا پتا لگی چی دا گرم دے او کدا یخ دے او کلک دے او کنرم دے بعد با ما تا پا پوزا پتہ لگی جدا خوشبوئیں دے او کدا بدبوئیں دے غیب اغی تاوئی کہ پا دے پینزو حواسو دا اس قسم معلومات نکی تے نا پا لاس معلومو لشے نے پا پوزا معلومو لشے نے پا غوگ معلومو لشے نے پا سترگا معلومو لشے او نے پا خل معلومو لشے او عقل بعضی چیز داسی بھی چی اگا مونگ تا پا دی پینزو اندامونو پا نظر نرازی خو پا عقلی مونگ معلومو عقل نا مونگ تا پتا لگی چی دا ششتا پا دی پینزو اندامونو مونگ تا ایس معلومات نشتا خو پا عقل پتا لگی لکا خوشحالی پا سترگو نخ کاری خوشحالی پا وقت ناورے خوشحالی پا خلا نہ معلومے گی خوشحالی پا پوزا نہ معلومے گی خوشحالی پا لاس کے نش معلومو رے ہو عقل وئی کہ ز خوشحالے ماں دارنگ خفگان او غم نہ پسترگو غم خکاری گنی غم دے ماتا سو کو خی غم نہ پسترگو خکاری نہ پا غوگ اورے دلے کے گی نہ پا خلا نہ پا پوزا نہ پا لاس باندے عقل وئی کہ ز غم جنم او ز خوشحالے اس غیب اغی توئی استاد عقل نبم باری اچت بی
عقل خلاف بنی خو عقل بوته نرسی او د دې پنځو اندامونو نه بم اوچتی دا پنځه اندامونه هم داغه ادراک نشي کوله نشي معلوموله دته غیب وای خانو زبه ولی منم زبه زکه منم چې الله او رسول وای چې ماننو زکه منم ایمانیاتو کې زمارونو د عقیده سره تعلق لري بعض چیز هغه چې محسوس کم په دې پنځو اندامونو ما ومنم عقل باندې معلوم کم نو زه ومنم لیکن ډېر څیزونه داسې دي چې دا ما عقل هغې ته نه رسي عقل یو سوی او شرع بل سوی نو زه به هغه ځای کې که بیا دا ویم چې نه زما عقل مني نو منم او که عقل نه مني نه منم نو بیا ما په خپل عقل اعتماد وکړو زه به ویم عقل مني که نه مني عقل ورته رسي که نه رسي خو چې الله او رسول وایي شته نو زه به عقل پرېږدم او الله او رسول به اخلم عقل نرسی دیتا ایمان بالغیب وای عقل نرسی لکه فرشتو وجود فرشتی نظر پا دی پنزو اندامونو محسوسو لیشم نی پا عقل معلومو لیشم سو کوئی چشتا شابا اللہ و رسول سو کوئی چشتا بس مانم کذبیم چه نا کما پستر گولی دی علم مانم کپا دی لاس کی میرونی و علم مانم او په دې غوږونو مې د هغه خبره ومنله اله منم عقل کې مې راله اله منم ګنې نه منم نو معلومیږي دا چې تا په خپل ځان اعتماد وکړه په خدای او په رسول اعتماد ونه کړه ایمان بالغیب دقه خلاصه ده چې الله وایي ما په ما اعتماد کې که په خپلو اندامونو کې زه یم خدایا زه په خپلو اندامونو عقل اعتماد نه کوم زه په چا اعتماد کوم په الله اعتماد کوم دا خلاصه شوه اوس د دې یو مثال مونږ یو څو در کوم چې تاسو پرې پېښ شئ حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعون دربار ته لاړو او هغه سره ټیم کې خود د مقابله چې په پلان کې ټیم با زموستا مناظرې مقابله وي ته خو جادوګر نیم جادوګر نو ته تخیم چې ته جادوګر یو که جادوګر نه زه درله جادوګر راغواړم نو که بس تا نه هغوی وګټله نو پته به ولګي ته به جادوګر یې که تا وګټله نو معلومیږي دا چې ستا دا جادو بیا نه دی زه دله ټول جادوګر د مصر راغواړم موسی علیہ السلام خو پیو هغه موعدکم یوم الزینه د اختر په ورځ به دا مقابله کوي پته ولګي داسې د لسو شلو کسو په مخ کې نه کوو چې میله کې د دنیا خلک راغونډي دا مقابله وکړو نو موږ ته به پته د حق او د باطل ولګي د فرعون وی ډېره ښه ده فرعون ارسل فی المدائن حاشرین ټولو ښارونو کې یوازې مصر کې نه دا هغه بادشاہ کې چې څومره ښارونو لکه پېښور زموږ د پاکستان ښارونه دي 400 او منګور او دا ټول دیر او کراچۍ او بلوچستان دقسې د مصر د فرعون لاندې چې څومره ښارونو په ټولو کې اعلانات وکړل چې څومره غټ غټ جادوګر دي ټول راشي فرعون هم غواړي ټول یې راغونډ کړل او هغې ته یې ویل چې دقسې یو هلک دی موسی یې نوم دی او هغه سره یو جادو دی او جادو یې دا دی چې هغه د کونټۍ نه مار جوړوي د مقابله به کول غواړي جادوګرو سینې وډبولې صاحب کدی د کونټۍ نه مار جوړوي موږ هم جوړولی شو کدی د پلي نه مار جوړوي موږ هم ترې جوړولی شو دی چې په کومه طریقه خپل جادو کوي په هغه طریقه موږ هم جادو کولی شو خو صاحب که دا مقابله هم وګټله نو د موږ څه انعام به یو که مني فرعون وی زبردست انعام مالم مناظره و مقابله اگتلا زبردست انعام در کم او یواز انعام نا انکم لمن المقربین تاسو با دا اسمبلی منبرانم جوڑو ما تاسو با دا مجلسی شورا منبرانم جوڑو ما تا با نزدی پا کرسو بانده ناسے دیر خدا ټول راغون شو یو طرف ته فرعون دی داغه لخکر دی داغه دربار دی داغه پولیس دی او جادوګر ولاړ دی بل خوا یک تنها حضرت موسی علیه السلام او داغه خپل رورو حضرت هارون علیه السلام دو په دوونه جادوګرو امساګانې وغورځولې پړي وغورځول قرآن حکیم کې الله فرمایي یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى قرآن کې الله وی داسې جادو یې کړو چې هغه خلقو ته پته لګېده چې دا ماران په منډو روان دي ماران منډې وای د هغې امساګانو نه ماران جوړ شو او د هغې چوکو نه او د هغه رسو نه ماران جوړ شو موسی علیہ السلام او قرآن کې الله وی د بل چا منګلت خبره نه ده وجاءوا بسحر عظیم الله وی چې الله ورته لوی جادو وی نو خو وي به کنه الله وی وجاءوا بسحر عظیم د جادوګرو داسې جادو په میدان کې پیش کو چې هغه الله وی ډېر لوی جادو
دیر لوی جادو. اوس عقل سوی موسی علیہ السلام سره کونټه ده. اوس که د خدای خبره پکې نه وي او د عقل خبره وه نو کونټه خلک څه دپاره ګرځئ چې مار پې ووامه. که چېرته ما باندې مار راغی نو چې مار باندې حمله وکړم. کونټه خلک دې له ګرځئ لړمي ابه پې وام، ماری ابه پې وام، سپی وي ابه پې وام، پیش را باندې را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، ګیدړ را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، دشمن را مخکې شو هغه له به ډب ورکوم. نو عقل وایي چې موسی دا کونټه اوس اوچته کي او دې مارانو له راوبرئ. عقل څه وایي؟ شابه مار وهه. او کله کونټه دی وغورځوله نو دشمن ته ځان کونټه خو یو ټوپک مثال دی که نه، نو ټوپک به خلک د مقابلې په وخت کې غورځوي او که دشمن ته به نیغ نیسي. یو سړی هغه د ټوپک په چل نه پوهېده، په تماچې په چل نه پوهېده، نو غله پرې رالل، نو پلار ورته وي په دې تماچې وله، نو د تماچه راواغېسته نو په داسې پې غوزار وکړ، په هغه تماچې پې داسې غوزار وکړ، نو غل تماچه په لاس کې واغېسته، اوس به دې برابر کړم. پلار ورته وي وله که نه په تماچه وي بابا ومې ویشته، وی څنګه دې ویشته؟ وي تا ویوله نو داسې مې پې ویشته تماچه خو هغه رانه لاس کې واغېسته. نو اوس تا ته څوک وایي چې دشمن دی په چوکه لاس کې والا، نو ته به چوکې سره څه کې اوس غورځی به او که مار به پې وی، مار به پې وام. دغه یو موسی علیہ السلام سره خو دغه وخت بل څه طاقت نو، تښتېدی خو هم نه شو ځکه د فرعون پولیس ولاړ دی، د فرعون فوج ولاړ دی، تښتېدی هم نه شي. یو علاج د موسی علیہ السلام سره چې کونټی راوالي او کم مار وله مخې د راځي په دې سر د ټک وباسي، کم مار وله مخې د راځي او په دې سر د ټک وباسي. نو عقل وایي چې چوکا د ځمکې نه اوچته که او لاس کې ښه کلکه ونیسه، او چې کم مار راځي نو هغې له ټس ورکوه. الله څه وایي؟ ان القی عصواکا امسا غرزوا. الله وی ان القی عصواکا امسا غرزوا. عقل وی امسا تنگکا چې مار دیو نخوری، مار پی وها. الله سوی او غرزوا. نو یو ټوپک در سره دی الله وی او غرزوا، یو تماچه در سره د الله وی او غرزوا. دا غرزول د امسا اوس د عقل خلاف خبره شوه که نشوه؟ عقل وی وسده نه لرنکې چوکه لرنکې وهه پې دا ماران، او الله سوی الله وی ته دې عقل پرېږده دې وخت کې زما ومنه چوکه وغورځوه. نو چوکې وغورځوله نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هغې داسې چل وکړه چې د هغې نه الله یو اجدها فاذا هي ثعبان، هغې نه خدای یو اجدها خامار جوړ کړو. د خامار مقابله په خامار کېږي، او چې څومره د فرعون جادوګرو ماران جوړ کړي الواقع تیر کړل، مکمل تیر شو. او جادوګرو چې وکتل چې زمونږ ماران خو داسې بلی را پرېښوده چې هغې خو ټول زمونږ ماران الوقت تیر کړل، خېټه هم پې غټه نه شوه، خېټه هم غټه نه شوه، او چې ګوتې یوړې سینګ امثال الله وی راوچته که راوچته یې که نو واپس ته کونټه جوړه شوه. جادوګر په یو ژبه وایي بس اشهد ان لا اله الا الله آمنا برب موسی و هارون. د موسی او د هارون پر رب زمون ایمان دی. دا د موسی دا کرتب نه دی، جادو نه دی، دا د الله طاقت او د خدای معجزه ده. اوس که موسی علیہ السلام د عقل نه کار اخیستی د دې دومره مارانو لړمانانو مقابله پې کولی شوه؟ نه شوه کولی، میدان به بیلو. عقل پرېښوده او د الله د حکم باندې عمل وکړه چې غورځوه امسا، نو خدای ګټه ورکړه. ګوره عقل او شریعت دواړه یو بل سره مخامخ شو، عقل او د خدای حکم مخامخ شو. عقل به الو که د الله حکم به اخلو. دویم لرازه اوسه فرعونیان ورپسې شو. موسی علیہ السلام سره د خپل لښکر نه وادي تیه ته روان شو. چې وادي تیه ته بیا روان شو، الله وی زه په دې لاره چې په لاره روان شو نو فرعون په لکونو لښکر ورپسې راخوشې که چې راخوشې که موسی علیہ السلام ته قوم وي بني اسرائیلو وی هغه بلا خو راپسې هغه دراله او د دنیا لښکر دی ورسره. رب العالمین تا پیغمبر خو الله ته رجوع کوي، د پیغمبر ډایرکټ تعلق د الله سره. موسی علیہ السلام الله ته وی الله انا لمدرکون فلما ترى الفئتان یو بلی ولیدل د موسی علیہ السلام ډلې او د فرعون ډلې یو بل ته ولیدل چې ولیدل قال انا لمدرکون الله غدي را پسې دي را لاندې کیم اسونه دی وسره تیان دی وسره وخان دی وسره مونږ پیاده روان یو را لاندې کوي او الله مخکې دریاب دی ما ته خدا علاقه معلومه ده په دریاب خو پولم نشته سبا کومه الله وی تزا کلا اس فکر چې ونکې
اس فکر نه کې. اوس د موسی علیہ السلام چې دریاب ته ورسېده، اوس دغه وخت کې د فرعون لښکر ورپسې را برابر شو. یو خوا دریاب دی، بل خوا د فرعون لښکر دی، د دوو غمونو منځ کې گیر شو. که مخکې قدم اخلي نو دریای نیل دی، زبردست دریاب، سمندر دریاب چوه ده، د هغې حصه ده. او که شاته ګوري نو فرعون دی او د هغه لښکر دی، او ټولو سره تورې او غشي او نیزې دي، او په لوی دوم دام کې او جوش کې را روان دي. یو خوا هم دشمن، بل خوا دریاب په شکل کې دشمن. اوس موسی علیہ السلام سره دې وخت کې څه پکار دي؟ دې وخت کې پکار دي چې دریاب ته شا کي، او غریب سره بل څه بې د کونټی نشته دی نه. دې وخت کې ولا پکار دي چې دا نور څه وس مې نه کېږي، او په دې کونټی د فرعون دا مازدیګر وال غواړي چې دا سر په ولا ووام، نور خو هېڅ هم نه کېږي. او که فرعون ته ونه رسېدم نو چې د فرعون یو لښکري خو پې ووهم که نه، نو عقل څه وایي چې کونټی به ځمکې له بری، که د فرعون سر له به بری، فرعون سر له به بری. عقل څه وایي چې کونټی به ځمکې له بری، او که د دشمن هغه چې کوم فوجي دی، پولیس والا دی د فرعون، د هغه د کپرې له به بری د دشمن. لیکن الله څه وایي؟ الله وایي دشمن پرېږدوه، اوبو له وبروه، دشمن پرېږده، اوبو له وبروه. اوس عقل دا نه وایي چې په اوبو سره چوکه مې یوړه نو چل به وشي. په چوکه څه پول خو نه دی چې په اوبو د پاسه به یې کېږي، چوکه بل شیشې خو نه دی چې اوبه به پې د پاسه اوښلېږي. عقل وایي چوکه اوچته کا، دا فرعون پې به دا سر ووهه. عقل وایي د فرعون لښکري پې به دا سر ووهه، او شریعت او قرآن او شریعت او الله څه وایي وی نه اوبه ووهه. نو د عقل یې دلته بیا پرېښوده، او کونټی بیا اوبو له یوړه. قرآن شریف کې الله ان القی څنګه دی، ان اضرب بعصاک البحر، قرآن کې الله وایي ان اضرب بعصاک البحر. دی ورته ونه وایي چې ان اضرب بعصاک فرعون، چې په دې کونټی د فرعون وسه، ان اضرب بعصاک عدوک، دشمن پې ووه. دی ورته ونه وایي ان اضرب بعصاک البحر، دا دریاب پې ووه. او دا ونه وایي چې خدای دریاب ولې ووامه، دشمن پې ولې په دا سر نه وامه. عقل یې پرېښوده، الله حکم یې واخېسته. خو چې دریاب له سیند کونټی یوړه نو الله په دریاب کې ورته لارې جوړې کړې، 12 لارې ورته جوړې شوې. او لارو جوړېدو سره د دریاب وې خو خټی اوبي پکې فوراً خدای سیلې وچلوله، سیلې سره میدان لاندې اوچ شو. وې شابه فوراً یو قبیله په یو لاره ځای، 1 نمبر د فلانکې قبیلې، 2 نمبر لار د فلانکې قبیلې، چې ګڼه جوړه نشي، او هر یو په خپله لاره وي چې په اسانه پورې وځي. دې پورې وتل د دریاب نه، او دې کې فرعون پې راغی. چې فرعون راغی هغه ډېر چالاک و که نه، قوم ته یې وی زما درو به مو لیده، وی هغه ځای نه چې دریاب ولیدم را توشلېده، هغه ځای نه زما د روب د وجې نه دریاب را توشلېده. او وی اسې دغه وخت په دریاب نه ورته. په دې حیواناتو کې یو شعوري، نو حضرت جبریل علیه السلام په څه طریقې اس دریاب ته راښ کړ، او په دریاب ورګډ شو. یو سر هغه ویخله ورسېد، بل سر د دریاب بیانس کې ټول گیر شو. رب العالمین بیا موسی علیه السلام ته وی وی دا کونټی دی د دریاب له بیا یوسه. اوس عقل وی چې کونټی ولې وړې، دشمن را روان دی، او دې غاړه کې ودرېږو چې فرعون څنګه راځي چې دا کپره پې ووی. او عقل داوی او شریعت سوی الله سوی دریاب وها، او چې دریاب له کونټی یوړه ټولې اوبه جوختې شوې، او د 2 لکو لښکر سره فرعون ټول په دریاب مردار شو، لو شو، ختم شو. گفت عقل به نه منم، څه به منمه، زه به د عقل په مقابله کې د الله خبره منم. چې وادي تیه ته کله پورته شو، 4 سوره هلته کې اوبه نشته، قوم تږی دی، قوم تږی دی. الله اوبه، موسی علیہ السلام د خدای نه فریاد کوي، او قوم چې دی قوم هم د موسی علیہ السلام نه فریاد کوي. او دا بنی اسرائیل چې وکنه دا ډېر بې صبره خلک، انتهایی بې صبره خلک، او ډېر بې خونده خلک دا بنی اسرائیل. موسی علیہ السلام ته وی د غټو غټو کلو نه راوستو، محلاتو نه راوستو د دش میدان ته، او دلته اوس مونږ ته اوبه نشته، د تند مرو ځکه سمندر دریاب به خو ترخی وي، دلته به څه کوو. اوس عقل وی چې موسی علیہ السلام سره صرف یو کونټی ده، او ویښ کې پکې غش دی، شل دی پکې، بل څه نشته. عقل څه وی چې موسی علیہ السلام وی چې ښه راځئ، او زه دله په دې کونټی رو ځمکه وهم، تاسو به خوره وباسئ. رمبې خو نشته، چاري مونږ سره نشته، کوداله را سره نشته، نو په کونټی به کیو که نه،
کوټه باندې برور زمکه نرموم تاسو به خورې وباسه بیا به زمکه نرموم رو به وهم تاسو به خورې وباسه ظاهر دوس کې نه دوه کې نه پنځه کې نه لس ورځې کې بشي ویخ بوشي عقل وی کونټه ګوري پام کوا ماته نه کې کونټه باندې رو زمکه وکناوا پیو کناوا چې قوم لپاره وبرو باسه الله سوي وی کونټه کان لرو برو اوس العقل خلاف بیا دلته خبر رااله کونټه چې کان لبره نو کونټه به ماتيږي که نه ماتيږي نو دا یو کونټه چې کان لرو برولا او ماته شو بیا به سکوما لو خو په پکویران لو کنوما نو چې ماته شو اوس بنه ته ودنګل او ماته شو نو بیا به سکوما عقل وی نه ګوري که کان لدی او برولا او دی اوس بنه ته ودنګل نو بیا به کوي پس کناو او الله وی نه کان لرو بروا نو که موسی علیہ السلام دا الله نه وی منل دا عقل منل وی نو ممکن ده چې کال کې پی نه وی کنه شي لیکن دا الله منل عقل نه منل نو کان له امساو برولا چې څنګه راو برولا نو الله د کان نه دولس چینه روانه کړي ټول قوم توبراله دا مې صرف یو درې مثال سالور دې لپاره درکل چې بعض وخت کې زموږ ذهن بم داوي عقل داوي مولا راته داوي عقل داوي او مولا صاحب چې داسې وکا نو چې عقل دته یو خبره کوي او مولا صاحب دته بل خبره کوي عقل یو خبره کوي قران بل خبره کوي عقل یو خبره کوي پیغمبر بل خبره کوي مونږ به بیا د عقل نه منو د مولا صاحب به منو د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي د رسول به منو ځکه مولا صاحب د رسول خبره کوي په دې خبره پوه شئ اوس براشي او پټه بده کې تاسو لګ نورم پوي کوم یو ډله زمونږ د صحابو په زمانه کې داسې تیره شوې ده اوس هم د هغې اثرات لږ درشته د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته صحابو زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تیره شوې ده هغې ته به معتزله وې هغې به ځان ته مسلمانان وې چې موږ مسلمانان یو خو هغې به د عقل په بنیاد تک کوه هغې به وې چې دا شی د ما عقل مني خو زه منم او دا شی د ما عقل نه مني نو نه منم اوس د هغې عقیدې درته ښیم لکه هغې زمونږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې د هغې د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې یاده درته که نه اوبه به کوم ځای کې نه وې نو حضور پاک مبارک به یو جام پیدا کړ یو کاسه به پیدا کړه او په هغې کې به یې خپلې پنځه واړه ګوتې مبارکې کېښودې چې څنګه به یې کېښودې نو اوبه به د ګوتو نه روانې شوې او 1400 1500 او 1400 صحابه کرام به پې سیراب شو هغې وی دا کوم دی عقل مني ګوتو نه اوبه راوځي نه دا نه منم مونږ وایو چې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کاڼي او هغې وی سبحان الله کاڼو خبرې کړې دي بیا حضرت ابوبکر صدیق لا ورکړل په لاس کې بیا وی سبحان الله بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له په لاس کې ورکړل بیا وی سبحان الله بیا حضرت عثمان لا ورکړل یو ځل نیمه تسبیح او بن شو الکا دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده د عادت نه خلاف ده خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی هغې سوی دغه معتزله د عقل بچي نه د کاڼي جبه شته څه چې سبحان الله دی د کاڼي غاښونه شته څه د کاڼي شونډې شته شه د کاڼي خوله شته نه دا نه منم قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعة وانشق القمر وی قیامت نزدې شو او سپومې دوه ځایه شوه دا جبل ابي قبیس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او ابو جهل ورته وی ځکه نه څه معجزه ښکاره کوي او ناشنا کار کنه وی څه ښکاره کم که زه الله ته اوس درخواست وکم او دا سپومې دوه ځایه شي وبه منې وی داسې وکړه منم دی کافران ورسره دي او ابو جهل دی پیغمبر علیه السلام دې سپومې ته اشاره وکړه داسې کړه نیمه سپومې یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه او بیا سره یو ځای شوه وی منې که نه وی نه دا تا په مونږ جادو کړی دی دا دې په مونږ سحر وکړه نظربندي دې په مونږه وکړله نبی علیه السلام وی ښه ده که ما جادو کړي او نظربندي کړي خو په تاسو به مې کړي وي او نو د نورو خلکو نه تپوس وکړئ کمې قافلې چې تاسو تللي دي شام ته
هغه قافله والا نه تاسو کې نو معلومات به شو نو چې کومه قافله شام ته تلوي 2 ورځې پس هغه را رسیدلې هفته پس ارس پس کې را رسیدلې نو ابو جهل ته تاسو کو په پلان کې شپه خو تاسو ته ناشنا څه نه دی لیدلې هغه وی ولنا وسپومه 2 ځای شو نیمه یو خواشوا دا مسافر خود شپې سفرونه کوي نیمه یو خواشوا نیمه بل خواشوا حضور پاک پیوس ته پته ولګی دا جادو خو زما په تاسو چلے دا ساسو دا چې کم تاجرانو اغینه تاسو کاوی سوي یاره وی ستاره غټ جادو دا پرچا چلےږي قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نزدې شو ولی ځکه د حضور پاک نه رستو بل پیغمبر به نه راځي د امت نه پسو بل امت به نه راځي دا د قیامت د نږدې کېدو نښه ده او سپومې په منځ 2 ځایه شوه دغه د عقل به چې سوی هغې نه سپومې چېرته 2 ځایه کېږي که سپومې 2 ځایه شوه خو په دې کائناتو کې به لوی انقلاب به راشي که سپومې 2 ځایه شوه خو دا به قیامت شي او لوی تصادم به راشي دا هم نه مني وی زما عقل یې نه مني دا خبره نو چې دا غوی مونږ سوایو چې د قبر عذاب شته هغوی سوی نه نجي د قبر عذاب کم دی وی مونږ خو قبر لاندې وکنو نه پکې ماران شته نه پکې للمانان شته قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شته مونږ وایو دا خدای بنده الله وی وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها سنگره غدوا وعشيا اذا فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل کړ او سارو ما خام الله دی باندې اور بلای او د قیامت پرز الله به وتوي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب د قیامت پرز به الله وی چې خدایا الله به از اعلانو کې چې دوی سخت عذاب د اور ته ور داخل کې نو قرآن وی د قبر عذاب شتا پیغمبر مبارک وی د قبر عذاب شتا هغه وی زما عقل نه مني نو اوس براشو مون عقل پسې بزو که خدای رسول پسې بزو یؤمنون بالغیب دا معنا یؤمنون بالغیب یو شی زما او پدې تاسو کوی کم لګونه ګوره عقل د شریعت په منځ کې هیڅ ټکراو نشته بعض خلک وایي دا شریعت حکم د عقل خلاف دی دا بالکل دروغ وایي تقریبا د عقل او د شریعت په منځ کې هیڅ قسمه ټکراو نشته عقل چا پیدا کړی دی الله او شریعت چا جوړ کړی دی الله او عقل سره پیدا کړی دی چې زه د عقل په لاره د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم ولې که یو سړی عقلمن نه دی لیونی وي نو دی په لاره نشي دی د شریعت د عقل په ذریعه به تر شریعت په لاره دی نو چې عقل خدای پیدا کو دی له پیدا کو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکې نو بیا الله باندې خو نه یې راځي نه ته غلطي کیږي نه ناپوهه د خدای پاک نو دواړه چې الله پیدا کړی دي او د دواړه لازم ملزوم دي عقل باندې به ته د شریعت په لاره عمل کې نو په خدای خو غلطي نه راځي نو دواړو کې به ټکراو د کم ځای نه راشي اس ټکراو د عقل او د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی خو بعضې سیز ته زمونږ عقل رسیږي بعضې سیز ته عقل نه رسیږي د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره وی د انسان د هلاک شي وی څه ناشکره دی ډېر ناشکره دی د هلاک شي الله غصه شو خفه شو ډېر ناشکره دی د هلاک شي بیا سوی من ای شیء خلقه د ما څه نه پیدا کړی دی تا عقل کار ورکی بالکل نه نمور پګیړه کې دا ماشوم پروت دی نه نطفه نه پیدا نه هغه نطفه نه بیا علاقه جوړه شوه وینې ټوټه جوړه شوه د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ یو پایپ باندې صرف او صرف په یو پایپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده ګور عقل ته دې ګوره وینه ور روانه ده هغه وینه نه څه جوړېږي د هغه وینې نه لګیا یې د ماشوم وجود جوړېږي هډوکي ته جوړېږي
غوښه ته جوړېږي، سرمن ته جوړېږي، سترګه ته جوړېږي، ګرده ته جوړېږي، اینه ته جوړېږي، نوکان ته جوړېږي، نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي، وازګه جوړېږي، پړپوس جوړېږي، کلمې جوړېږي، دنه په وجود کې ګردې جوړېږي، زړه جوړېږي. لګیا دي دا هغه یو وینې د پیپ نه، په دې وینه کې دومره څیزونه دي، دومره اډوکې د یو شي نه جوړېږي، دي ورته کیلشیم یو څه څیزونه پکې نور هم شته، هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دي، هغه روان دي د وینې نه، هغه اجزا نیغ روان دي، اډوکې ته جوړېږي. سرمن د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي سرمن لا، هلته سرمن جوړېږي. غوښه د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي، هلته پرې غوښه جوړېږي. داسې پرزې خو نه دي د موټرو چې پرزې راواغېستې او په پیچکش باندې هلته کې کس کوي، پورې ګاډو کې باغه ځای ولګو، غوښه به بل ځای کې د پاسه ولګو، ګرده به بل ځای ولګو، لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړوي یا تماچه جوړوي، داسې خو د مور په ګېډه کې ماشوم نه جوړېږي. دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي، واړه واړه سیلز دي، واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې. هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې نو ته جزء، هغه اجزا وینه غوښې له روان دي، غوښه جوړېږي، ساډوکې له روان دي، اډوکې جوړېږي، سترګې له په سترګه کې په سوونو واړه واړه وړې وړې پرزې دي. په سترګه کې یو نه د سترګو ډاکټر راته وي، په سوونو وړې وړې پرزې دي پکې، هغه یو پرزې له خپل شي یو هلته ته هغه پرزه جوړېږي. او بیا اینې ته ګوره، ګردې ته ګوره، او ګوره هر یو جز هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي. ګرده چتم په دې معده کې جوړه نه شوه، او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نه شوه، او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نه شوې، او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نه شوې، دا اډوکې چته د سرمنې په ځای جوړ نه شو، او سرمن چرته د خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نه شوه، او کولمې چرتم په غاښونو کې جوړې نه شوې، مخصوص اندام چرتم په سترګو کې جوړ نه شو. هر ځای له خدای پاک خپل شی رسوي. رښتیا ووایه، ستا عقل دې خبرې ته رسېږي؟ چېرې نه رسېږي. د عقل خلاف نه دي. ګورې من ای شیء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره، دنه ولا وجود سونه مزیدار او خشته جوړ کی، ثم السبیل یسره، او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي. الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي. دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي، په کومه طریقه دی بار راووته. او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دی، د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی. که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري، او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو، یخني پې زیاته شوه بیا دې مري. دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی جمع د جنوري ده، نو څوک دا نه کوي چې ورېږه د مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه، ماشوم ته ګرمي کمه نه شي. او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده، نو څوک دا نه وایي چې د مور ته خېټې ته پکې ولګوه، ایر کنډیشن ولګوه، په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي. نه، که جون جولای د سخته ګرمي ده، او که جنوري فروری او دسمبر دی، ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي، خامخا به رسېږي. هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی، که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروستو شي، ماشوم به مري، جمدې به نه پاتې کېږي. هغه ټمپریچر به لازماً هغه ته خدای پاک پوره کوي. رښتیا ووایه، د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون. الله وی ای بنده، دې خپل ځان ته نه ګورې، ای د عقل بچیا، دې خپل ځان ته وګوره. څومره ښکلې سترګې مې دله درکړي دي، څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي، څومره ښکلې خوله مې درکړې ده، څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي، نو دوی به زر نه مني. هلکه وایي د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي، وایي دا خو زما عقل نه مني، نه منم. هلکه پل صراط چې کوم د جهنم د پاسه پول دی، وایي دام نه منم. ولې؟ ملا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تېره دی، نو چې د ویښته نه نرې شو او د تورې نه تېره شو، نو په دې به سوځي څنګه؟ ور عقل بیا دې غورځوي، بیا دې عقل غورځوي. یو بوډا جړل، نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړئ؟ وایي ملا صاحب تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تېره دی، نو زه زما خو کونډی خوږېږي، په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تلی، نو په هغه پل به څنګه ځمه؟
نو هغه نوسی ورته غصه شوه وی څه شور دې جوړ کړی دی چغې دې جوړ کړی دی چې نه شتلی نو مه ځه خوارې د مور کور دې څه مه ځه که نه ما وی هلته واقعي اختیار نشته ستا دنیا کې بدل تکینې وی به چې د کور نه بار نوزم لیکن آخرت کې د اختیار ختم دی قرآن کې الله وی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هر سړی به په دې پل صراط ورځي ورود ورتلو ته وی څوک به بیا پوری وځي او څوک به لاندې پکې چپه شي ځمکې ته به وغورځېږي چې د الله خبره دی ومنله چې او دا پول خو د تورې نه تیره دی د ویښته نه نرې دی خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نی بیا پورې وتی شي نه او عقل وی نه تورې نه تیره او د ویښته نه نري باندې به سین پورې وځم یو مولوي صاحب نوم یې درته نه علم داسې ډېر ښه سړی دی هغه چې د جمعې تقریر کوم وی د پول صراط ته د ویښته نه نري او تورې نه تیره دی یو مقتدي ولا چای وکړه کور ته یې بوتل او چرګې ولا سور که ښه مزېدار چې چرګې پرېښوله وی استاد جي وی یو خبره ته کوم وایه وی پټ مې راوستی وی دا پول صراط چې تا وی د ویښته نه نري دی تورې نه تیره دی دا داسې ګپ لګو که دا رښتیا ده نه ګپ مې کوم ځای لګولی دا خو رښتیا دی قرآن کې خدای وی او پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ویلی دی وی استاد جي ته به ورسره څه کوې وی ځم به پې کوې وی ته به پې څنګه دی چې د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تیره دی نو په دې په توره ته خپې ښودی شي په دنیا کې او په ویښته نه په نري تار خپې ښودی شوې نو ته مې دې له راوستی چې ته پې پورې وي خو څه دم به د سره یې که نه بې د دم نه خو څوک نه شي تللی ځکه په دغه د ویښته نه نرۍ او د تورې نه تیره باندې به خپه سینګ څوک کېږدي نو ما در باندې ګوره څونه ښکلې چای اوسکله چرګوټۍ مې هم در باندې وخوړه نو ادم راته وښایه چاته به نه وایم پټ به ما سره هسې نه قیامت پر ورځ یو بل نه خطا شو نو دم راته وښایه چې کم دم تاله درځي او په هغه دم پې ته پورې وځې نو هغه دم پټ په دې غوږ کې ماته وښایه هغه استاد جي ورته وی دا نن چې د کوم کار وکړه که نه وی دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ته بیا ګوره ورته موټروی به کم درته چې ته به بیا ځې او که پې پاسه نه دی خبره دا ده چې که د عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده د که نه تورې نه چې شی تیره شي ته پې د پاسه خپې ښودی شي نه شي ښودی او چې د ویښته نه نري شي د چا پلار به پې لاړ شي لیکن که د الله او د رسول تابعداري دې وکړه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله و دا رسول تابعداری دے وکړه او ته عقل پریدا الله ته دا پل شتا زه منم الله ته دا ویښته نه نری دی زه منم الله ته دا تورې نه تیره دی زه منم الله ستا حبیب وایي چې کوم انسان زما تابعداري وکړه لکه د برېښنا غوندې به تېرېږي کل برق رسول الله مبارک فرمایي او څوک به د اعلی قیمتي تیز اس په شان پې پورې وځي او څوک به د اوښې په شان پې پورې وځي او څوک به پیاده پې رواني به پې پورې وځي خو ځي به پې خامخا نو چې الله وغواړي رښتیا ووایه تا عقل نه مني الله ویدي موږ به د چا منو د الله به منو که د عقل به منو الله به منو نو چې د الله منې لکه برېښنا موټروی پکې سي لکه برېښنا غوندې به پې خدای پورې را پورې وباسي بنیاد دا خبر داده یؤمنون بالغیب دا متقی و صفت دقا شو چی ایمان بالغیب سا مطلب چی دا ما عقل دا بدوے چی دا عقل خلاف عقل یوشی تا نرسی اللہ وشتا دا اللہ رسول وشتا نو دا پا عقل اعتماد نکم پچا با اعتماد کما پا اللہ بکم او پا اللہ پا رسول بکم دیتا ایمان بالغیب ہوئی دا چی دا من پا کتابونو کی رازی دا کم سلے کافر د زنکدن وخت کې کلمه وای نو کلمه نه قبلېږي کافر که د زنکدن په وخت کې کلمه شهادت وای نو کلمه د کافر نه قبلېږي دا ولې دا ځکه چې هغه وخت کې د مرګ فرشتي وویني د زنکدن په وخت کې د مرګ فرشتي په خپله وویني هغه وخت کې د دوزخ هم وویني الله ورته وایي ای ظالمه جنت هم وویني دا جنت مې دله تیار کړی ظالمه کفر دیو کو دینو محروم شو دا مخامخ دوزخ میں دل جوڑ کردے دے وہ چے سادہ نوزی نو دے دوزخ تا بنیغ ورزے نو دے جنت موینی
په دې سترګو، دې دوزخ هم وویني په دې سترګو، دې فرشتې مو وویني په دا سترګو، دې مرګ مو وویني. نو الله زکا ایمان نقد دغه وخت کې فرعون خم چغه والي وه چې ما په موسی او په هارون پر رب باندې ایمان دی او قبول نشوا. که کافر دی وخت کې ایمان وروړي نه قبليږي. ولې دا ایمان بالغیب نشتا، دا خود اولیدل نو ځکه عثماني چې د نوی لیدلې او الله وتوي شتا او د منلې وي نو بیا به خبره ټیک وه. دا خود په خپل سترګو اعتماد وکړو چې وی لیدل عثمانم چې دا عذاب چغه ووریدا نو عثمانم چې دا د پسترګو نه وی لیدلې، دا دوزخ، دا جنت او دا فرشتي او الله وتوي شتا او د وې زمانم الله ما نه دی خو زمانم. نو بیا به د ایمان په زمانو په ایمانیاتو کې یو ایمان څه شه دی؟ دا غیب و ایمان چې زما عقل وته نرسی، زما حواس وته نرسی او الله و رسول ویشتا او زه ومنم. یو ملحد چتا په یو باغ کې ناستو، دا هندوانو باغو، هندوانو په باغ کې ناسته نو بره په د نارنج او بوټي دی. نو دې په دې ځل کې ویا خدایا خلق عجیب خبره کوي. خلق وی دا ګوره کدا خبره د عقل په بنیاد شي دا څنګه خدای دی؟ دا رکوټي بوټي تا وګوره ناغې له هندوانا ورکړي او غټ بوټي تا وګوره ناغې له نارنج ورکړي. فکر لا و دا بوټي غټ ته غټ نو چې د هندوانا په هغې کې وې ځان دا وه غټ بوټي غټه میوه کوي. او پکار دا وا چې دا نارنج دا په دې لاندې په دې هندوانو په دې زیلو پورې نخته وي دا کدا پټي پټي نره نره سانګيري نو نارنج دلته پکارو په دې سوچ کې ناګانه په سر د پاسه او نارنج را پریوته چې تاسو نارنج پر را پریوت. او خدای منم دې منم توبه 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 خرج دله هندوانا نو ورکړي کدل هندوانا ورکړي وي دې نارنج اوس په سر د هندوانا را پروته وي اوس به مصر بیغم زمارونو پدې به خبر اخلاص کو چې عقل الله پیدا کړی دی، شریعت چا پیدا کړی دی. نو ما نه غلطی کیږي نو زما په کارونو کې به تضاد راشي، لیکن د خدای نه غلطی نه کیږي نه پیره راځي. نو د خدای په کارونو کې تضاد نشتا. یوا دغه خبره صدا بعضی چیز الله قصدن د عقل نه بالاتر پیدا کړی دی. نو هغه کې به مونږ د عقل خبره نه منو، مونږ به د چا خبره منو؟ دا الله او د رسول خبره منو. هغه کې به حکمتونه زموږ عقل به ته نه رسی، اشی به د عقل خلاف نه، هغه کې به داسې حکمتونه چې زموږ عقل باغې ته نه رسیږي. نو بس مونږ به وایو چې الله تا کومه فیصله کړې ده، تا په قرآن کې څه ویلي دي او ستا حبیب مبارک په حدیثو کې څه ویلي دي. زه پکې خپل عقل نه چلوم، زه به لازمن او لازمن منم زما عقل هغې ته رسیږي او که نه رسیږي. رب العالمین په قرآن شریف کې یو بل ځای کې فرمایي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا صائغا لبنا خالصا صائغا للشاربين. اے انسانا وی که زما قدرت نه منی نو لږ غوندې د حیوان خېټې ته وګوره، د غوا خېټې ته وګوره. د غوا په خېټه کې څه شی دی؟ یو خوا پی پرته دی، بل طرف ته سوټې پرتې دي، بل خوا وینه پرته ده. دا ټول څیزونه د یو خوراک نه جوړېږي. غوا لګیا د بوس خوري ونډه خوري او چې خېټې ته لاړه شي د هغې بوس او ونډې نه یو خوا پی جوړېږي او د غوا غولاندې ته ځي تک سپین اعلی مزیدار خوندور پی. یو خوا ته وینه جوړه شوه هغه جګر ته و زړه ته و رګونو ته روانه ده، یو خوا ته سوټه جوړه شوه هغه کولمو ته او لړي ته روانه ده. ګوره د یو خوراک نه. اوس الله وی زما قدرت دلته وګوره یا د خدای بنده په یو فرج کې چې پی پراتی او معمولی غوندې په پلیټ کې ورسره سوټه کېښوده په فرج کې دننه نو په دې پیو کې د هغه سوټې بوی وي که نه؟ او که معمولی زنانه ګوته د سوټو شوې ده او هغه پیو سره وجنګېده نو په دې پیو کې به خړوالی راځي که به نه راځي؟ خدای داسې متضاد رنګونه ورکړي دي چې په دې پیو کې که دا پی لږ خړ وي نو موږ به ویل ته کې سوټه ده نو د سوټې نه پکې لږ غوندې شی راغلی دی. کدا پی معمولی غوندې سوربخن او نسواری وي نو موږ به وی د وینه نه جوړ شوي دي نو د وینې هغه رنګ پکې راغلی دی. نو الله پیو له داسې رنګ ورکړه، داسې رنګ تا ته ښیي چې د وینې نه مې دا جوړ کړي دی، خو د وینې او د پیو پرورس کې په رنګ کې څومره تضاد دی
څومره تضاد داسې رنګ دی چې وینې سره بالکل نه لګېږي، سوروالی او سپینوالی څومره د یو بل نه لرې دي، او څومره ښکلې خوشبویه شی دی پی سوچه غوړي دې ته وویستل هغې کې څونه خوشبویي ده، ماسته دې ته په خوله کې واچو څومره مدیدار اعلی ټیسټ دی، نو د سوټې اډو بوی پکې نشته. په یو خېټه کې دننه درې واړه پراته دي او د درې واړه یو بل سره د یو خوراک نه جوړېږي. وینې رنګ ته وګوره، د پیو رنګ ته وګوره او د سوټې رنګ ته وګوره، د پیو خوشبویې ته وګوره او د سوټې بدبویې ته وګوره. زما وروڼو الله هغه کارونه کوي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي، د عقل نه ډېر زیات بالاتر دي. نو موږ به بیا عقل په دې کې نه چلو، موږ به چې الله وایي د قبر عذاب شته زه به یم شته، بالکل شته. او د هغې مې یو مثال لره در کوم. یو ماشوم د مور په دې ګېډه کې پروت دی، داسې دلته کې د ماشوم د مور په دې سینې پورې پروت دی، د ماشوم اودي. دا ماشوم کله په دې خوب کې خاندي که نه خاندي؟ دا ولې خاندي؟ د خوب ولیده، دا خاندي ولې؟ د ماشوم څه خوب ولید د خوشحاله ځکه یې وخاندل. او دا ماشوم کله په دې خوب کې چغې کې که نه کي؟ دا چغې ولې وایي؟ د یارې خوب یې ولید، دی ماشوم د خوشحاله خوب ولید نو دی در وخاندي، دی ماشوم د یارې خوب ولید نو وجاړي. نو ماشوم د لګیا دی خوبونه اینی او مور سینې پورې پیوست دی، مور ته نه ده خبر. دو کسان په یو کټ کې ملاستی، دو کسان بالغان ملاستی په یو کټ کې. ځه داسې به ویما دواړه اوده دي، یو کس خوب اینی او په خوب کې امریکا کې ګرځي، کابل کې ګرځي په خوب کې، بل کس وسره خوا کې اوده دی، هغه خوب اینی، هغه په خوب کې خپله زمینداری کې لګیا دی، هغه په خوب کې مکې ته ځي، هغه په خوب کې لګیا دی خپله کلینډري کوي، هغه په خوب کې لګیا دی چغې وي پېښور له باروبار، پېښور له باروبار، هغه خپلې چغې هلته په خوب کې وایي. هغه بل چې کټ کې پروت دی هغه وایي خوب ویني چې زه خو مخکې په مصله ولاړ یم او خلک را پسې مونځ کوي. رښتیا ووایه یو هم په دنیا کې چکرې لګوي اوده دی، بل هم لګیا دی چکرې لګوي، دواړه یو بل نه خبرېږي نه خبرېږي. د خدای نظام ته دلته وګوره که یو بل سره پیوست دی، یو بل نه دی خبر، پته نه لګي. نو قبر کې به لړمانان هم پراتی لګیا وي، مونږ به نه خبرېږو چې لړم کم ځای دی، مار به هم پروت وي، مونږ به نه خبرېږو چې مار کم ځای پروت دی. دا د الله یو نظام دی زمونږ وروڼو. نو هر د خدای حکم به مونږ په عقل نه معلومو. ها بس عقل ورسید بیا منم، عقل نه رسی بیا منم، د عقل خلاف بنی. نو چې کم ایمان بالغیب دقسې ته ویل کېږي چې الله وایي چې دا شی اومنه باس دا مې ستا د عقل نه اوچت کړی، ستا عقل ورته نه رسېږي. دا اومنه دا مې ستا د اندامونو نه اوچت کړی دی، ستا اندامونه ورته نه رسي، او خامخا به منې. زه به یم رب العالمینه چې تا ووایې زه منم. عقل وی منا او عقل وی نه منا، عقل به نه چلوم. پیغمبر مبارک وی چې دا شی به منې نو زه به منم، او قرآن وی دا شی به منې زه به منم، زما به په هغې باندې ایمان وي. زه په دې کې عقل نه چلوم چې عقل وی منه نو منم به، او که عقل وی نه منه نه به منم. بیا به زما اعتماد په عقل شي، په خدای او په رسول به نه شي. پوه شئ په خبره؟ نو یؤمنون بالغیب دا معنا شوه. د متقي او صفت دا یؤمنون بالغیب چې هغه څیزونه باندې به دوی ایمان راوړي چې خدای او رسول ورته وایي چې دا ومنه او د عقل ورته نه رسېږي. خدای او رسول ورته وایي دا اومنه او د زړه نه اومنه، او رده دا سترګې غوږونه پوزه شونډې او لاسونه ورته نه رسېږي. دې ته ایمان بالغیب وایي، او دقه زمونږ ایمان دی انشاءالله العزیز. نو خو مونږ فرشتې په عقل معلومولی شو، نه د آخرت ورځ مونږ ته په عقل ښکاري، نه جنت مونږ ته په عقل ښکاري، نه د جنت خوشحالی مونږ په عقل معلومولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او یو اینه والا راوړه، یو شیشه، په شیشه کې یو رکوټې غوندې نرې داغو، پوټینې غوندې داغو پې. نبی علیہ السلام ته شیشه وخوله، وی د الله رسوله دا شیشه باندې دا داغ به څو نه وی؟ جبریل ډېر معمولی راته ښکاري. وی دا شیشه دې څه له راوړه؟ وی د دې شیشې مثال د جنت دی. دا سے فرض کا چې دا شیشه دا جنت ته جنت، او دا پوټینې داغ پکې مزید دی، ولدینا مزید، دا پوټینې داغ پکې مزید دی، مزید. او مزید هغه ځای دی چې په کوم ځای کې به رب العالمین د جنتیانو سره ملاقات کوي.
دا ټول جنتیان به په دې مسجد کې راوځي شي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، او څوک به د سرو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په کرسۍ ناستي، او الله به تجلی وکړي. دا ټول خلق به د الله دیدار کوي. الله دې موږ ته وکړي. دا به هلته خو ورځ او شپه نشته، خو د هفتې په مقدار لکه څنګه چې موږ د جمعې مانځله راځو، دقسې به خلک مسجد ته راغونډېږي او د الله دیدار به کوي. او هلته کې خو سړی نه ستړی شته او نه دا شته چې ورېږه ګنټه کې به رسه به نیمه ګنټه کې چې په زړه کې تصور معمولي غوندې مراغې چې زه اوس هغه د دنیا بل ګوټ ته رسېږم، په یو سیکنډ کې به ورسېږي. ای خدا خبره نشته. نو داغه مسجد دی چې ټول جنتیان راغونډېږي، الله سره ملاقات کوي. نو حضور پاک ورته فرمایي وی جبریل دا خو ډېر پټینی ځای دی، ځکه دا دومره غټه شیشه د جنت مثال دی، او دا مسجد پکې د مچ د غولو عمره یو ماشي د خپې عمره پټینی دی. نو دا پټینی مسجد کې به دا ټول جنتیان څنګه ځایږي، څنګه به پکې ځایږي؟ جبریل علیہ السلام ورته وایي چې دا تا ته کوم پټی ښکاري دا الله پیدا کړ. نو ما ته وی چې جبریل ورشه دا مسجد می پیدا کړ، یو چکر پکې ولګاوه او اخر ته ورسېږه بیا راشه. نو جبریل څونه تیز رفتاره دی، د دې ځمکې نه د لومبي اسمانه پورې د 500 کالو تیز سورلی مزل، تیز سورلی. بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې د 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې 500 کالو مزل، دغسې د هر اسمان د بل اسمان منځ کې 500 کالو مزل، اوه اسمانونه دي. بیا د اوم اسمان نه والا د عرش پورې د 500 کالو مزل، بیا د عرش د لاندې حصې نه د بر حصې پورې د 500 کالو مزل. او جبریل علیہ السلام چې هغه عرش نه راځي، نو حضور پاک ته تپوس وکړ وی څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی د سترګې د رب نه زر را رسېږي. زوس اقللی دوس سترګې د رب نه زر را رسېږم. قرآن کې الله د سلیمان علیہ السلام په واقع کې نه دی ویلي چې د بلقیس د تخت متعلق یې ووی وی ایکم یأتینی بعرشها، وی څوک به تخت راوړي؟ نو یو پیرې پاسې وی زه به یې راوړم. څونه ساعت کې به راوړې؟ وی 2 ساعت کې چې دا مجلس تر څو برخاست کېږي، یا ته چې 2 ساعت کې ودرېږې 2 ساعت کې به راوړم. بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بقبل ان يرتد اليك طرفه. سليمان د سترګې د رب نه به هم د لزر راوړم، د بلقیس غون تخت به 2 ساعت کې راوړم، سترګې رب نه زر، سترګې رب نه مولا تخت زر راوړم. عقل منی دا اوسه. نو وی چې دا مزید الله پیدا کړ. جبریل څونه تیز رفتاره دی، هغه عرش نظم کې ته سکند نم زر رسیږي، سترګې رب نم زر رسیږي. او هغه ته وی الله وی چې د مزید ته ورننوځه، مزید می پیدا کړ دې کې به جنتیان سره ملاقات کوم. نو اخر سر ته ځان رسو بیا راشم. نو وی زر کاله می پکې چکرې ولې، خو اخر می ولا پیدا نه کړ. زر کاله می پکې چکرې ولې، خو اخر می پیدا نه کړ. عقل منیوس دا نه مني. عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زموږ حواس کار کوي، او چې دا موږ د حس نه کوم شی بالاتر شو بیا عقل زموږ هلته کار نه کوي. اخرت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قیامت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قبر کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. یؤمنون بالغیب معنا به څوکم متقیان هغه دي چې هغه څیزونه د زړه نه مني، د زړه نه ظاهر نه چې کومو څیزونو ته د انسان عقل، سترګې، غوږونه، پوزه، خوله او اندامونه نه رسېږي. دا به د مؤمن یو صفت شو، ایمان بالغیب. الله دې زموږ نصیب وګرځولی کړي. نورې خبرې به انشاءالله بله جمعه کې درته وکړو. جمعات کې سهار او ماسپښین مونږ نه مخکې راتلو په وخت کې سلام اچول پکار دي او که نه بالکل سلام جمعات ته ننوځې سلام واچوه. البته ټول خلک په مانځه ولاړي په سنتو نو بیا ماچوه. چې د دې خوار بل صادر نه رشته دی، نوټ صادر ته دی، هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې وی کتل نو کمیس پرتوک ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی پخپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پې داسې یو تار ګایولی و، غریبي به وکړه. ما ته یاد دي
د بروزې نه به یې داسې یو 2 تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پې ګیولې وې، دقسې پړې په دې سرمن تړلې وه، غریب پکې خپه دننه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مکتله سپلی ته نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. نو ډېر زیات خفه شو او دته نوکرانو فورن فروټ نوټول او مخامخ ورته کېښودل. دې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چلو کو په سر یې شکری وه، او چې کېناسته نو شکری کوزه کړه، نو یو څه یې وانهشته. نو د شکری نه د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې راوویسته او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په شکری کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز که، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سړه ټوکړه یې راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به یې اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه. بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه. نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله، یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم، او د ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزه شو. اوهو دې شکر پسې کوي. د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې د غټ څادر ته وګوره، د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده په ټوکړه یې تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او د خپو ته او دغه ډوډۍ او مالګې سره اوچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه. او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی، الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه. الله او بیا څه چلو که؟ بیا یې دا چلو که چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره احسان کار نه دی رونو، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې نه دوبۍ ته چې حزبې لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې پته مئ جی ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ. تاسو له دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکری هم کوي، اعلی نوکری کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، نه کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. دلته یو ځل د یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې ګر چې مې وکتل، هلکه دا خو ماشي دي، دومره ماشي، غټ غټ ماشي. سمندر دریاب دی، اوبه ډېره زیاته ده، نمي ډېره زیاته ده، دومره ماشي. نو چې ما سهار وختي پېشمني یو وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې، او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، ښځې سړي پکې نه، نو هغه چمنو کې خلک پراتو څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي. ولی د شپې ځای نشته؟ نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي، کټ کم ځای میلاویږي، نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي، نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي. دا خوار دقه چل کې دلته پروت دی، دا غریب په دې چمن کې پروت دی، او څادر یې په ځان اچولی دی، او په څادر کې پروت دی. چې هراله روټۍ کړې وه، نو چې هلته لاړو روټۍ له، نو هغې خواران بار ووتل، او موږ 2-3 کسانو ته یې روټۍ کېښوده. نو چې کمرې ته ننوتو، نو دا کټونه نه دي دیوال پورې، دی لاندې یو کټ، د پاسه بل، د پاسه بل، د پاسه بل، 4 5 کټونه یو بل د پاسه کړي وو، دې دیوال ته، دې دیوال ته، دې بل دیوال ته. یا لکه دا څه دي؟ وایي چې دې کې مونږ پراته یو که نه، مونږ سره خو دومره پیسې دي چې 4 کمرو کې 4 کسان ځای شو. دا دې خو ډېره ډبل کري، د دوبۍ کې څوک اوسېدي شي په کارې.
نو موږ دا په 15 شل کسانو باندې دا کمره کرې کړې ده، نو یو لاندې پروت یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه، نو چې یو ډقې ټولو سره ډقې. دا عجیبه انصاف. او دلته خلک وایي مال یې ګړی راونړه، مال یې موبایل راونړه، مال یې جامې راونړئ. تاسو قریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران هلته څه ژوند تېروي. علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل دی مزدور ته، نو ځان ته یې هغه څادر واچو دی پرېوت اوده شو، او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره، دقه مزدور غریب ته ګوره، او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی، او دې ګرمۍ کې د له خوب څنګه وردي چې د خوبه پاسېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه، نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه، نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړ، نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه، الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب موقع راکړه او دس مې وکړو مونځ مې درته وکړو. علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبله، او دا ښکری مو ته وایي رمبې دم سره راوخېجې. نوکر پولیس والا ورمنډه کړې، هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي، نیک دې غواړي. بادشاه وایي علي اله زر راځه. هغه وایي علي په ما څه کوي، زما هغه سره څه کار دی، زه خپل کار به کوي، زه مردود سړی یم. وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دې بوځو، څنګه به نه دی بادشاه زوی دې غواړي ته نه وردې. خولې نه یو آیات ووت عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی ډېر کله تبا یو شی تا ته ښه نه ښکاري خوا به دله بهتري. ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري، د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري. نو اشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته، چې وخته نو بادشاه دوی ورته د ښځی کېنه، نو چې کېنو ویې لکه مزدورې وی او مزدورې مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کوم. ولې مزدوري کې؟ وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته، او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې، او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده. مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده، نو هغه خواران محتاج دي، زه د هغوی کفیل یم، د هغوی کفاله کوم، نو دقه مزدوري کوم چې څو ګټم نو هغوی له یوسم. علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغوی کفیل، نو دا اوس دې ځان له ولې ډوډۍ وخوړه. بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه، هغې دې پرېښودله اوس ځان له دې ډوډۍ وخوړه. وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه، اوږې ومه، او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجی د ورځې روجې نیسي، دې وخت کې هغې خوراک نه کوي. ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو. بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دې څه دی، ډیوټي دې څه ده او کار دې څه دی. وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم، خټې لوټې کوم، دیوالونه جوړوم، ډیوټي کوم، دا مې خپله مزدوري ده. او مازدیګر نه پس څه کوې؟ مازدیګر نه پس الله ته عبادت کوم، خپل مالک راضي کوم. وی خوب وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب و. نو په دې خوب ستا کار کیږي، په دې خوب او ورته څه وایي؟ او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي د دنیا خوبونه نه کوي. بیا که دلته مې خوب وکړو نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي، او که دلته مې خوب ونه که روړه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب راله راشي. دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به ویښې خوب به نه ورځي، او چې دلته کې مې خوب ونه که ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی، دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی، پرېږې دی فرشتو ته به وایي چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي. نم که نوم العروس. بادشاه دوی حیران شو، وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه، وی او وی دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی،
او دا خو معمولی شی نه دی خېټه مړه شوه که نه خدای سلسله پیدا کړې ما او ماله خدای ډوډۍ راکړه او یې ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي ته خو په دې محل کې ناست دی ډېر خلک داسې دي چې د هغې دقه ډوډۍ هم نشته ډېر خلک داسې دي چې په لاس وخ پور انځوران دي زما خپله مور شلمه او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي او ډېر خلک دا دي چې په اندابونو مریضان دي الحمدلله ما له خدای سترګې روغې را کړې الحمدلله ما له خپې خدای روغې را کړې دي الحمدلله ما له خدای خوله روغه را کړې ده که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول که زه د دې خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول دا د خدای حمد نه دی چې زه وله خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغې په سبب د جنت ته ورسم علي نوکر ته ویدلې او 15,000 درهم ورکا دې مزدور له 5,000 درهم هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس وله 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ په دې پکار شي وایي دې ته زما ضرورت نشته ایس حاجت مې دې پیسو ته نشته علي ورته وایي که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که نه زما دپاره یې واله زما به ثواب وشي زه به خوشحاله شم لکه ستا ورته حاجت نه ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما دپاره یې واله بیا ورته وی دی مزدور ته وی دعا راته وکړه مزدور ورته وی چې تا په ما غلط شوې دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي خطا شوې را باندې زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې ورته وی ښځه نصیحت خو راته وکړه که نه وی نصیحت درته وکړم وی وی بادشاه سلامت وی ته چې کلم په سفر ځې تیارې والا کې که نه کې او دا آیت وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین وی زه نصیحت ته کوم شو سلمان ته به فایده ورسوي وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیارې کې که نه کې وی بلکل د شپې نه ورته تیارې کوم او سار نور کله ناوخته پاسم او چې کله په سفر ځم وختي پاسم خوب هم پرېږدم او هغې دپاره تیارې کوم نو وی علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی هغې له یې څومره تیارې وکړو هغې له څومره وختي پاسېدی په دې خبره پوه شوې هغې له څونه وختي پاسېدی چې په سفر دی خو وختي پاسې صبح سویرې وختي پاسې نو د قبر ډېر لوی سفر دی انتهایی سفر دی محشر میدان ته حشر میدان ته نو تا دې سفر له څومره وختي پاسېدی چې لږ سفر کې هغې له خو وختي پاسې چې ډېر اوږد سفر یې ډېر وختي پاسې د ایرپورټ ته چې کله د عمرې والا یا څوک ځي که نه نو دې ته هغه ایرپورټ والا وایي چې کم از کم 6 ګنټې مخکې راشه یا 4 ګنټې مخکې انټرنیشنل فلایټ له خو به خامخا راځې ګورئ نو چې لرې سفر وي نو بیا به د جاز د تلو نه هم 6 ګنټې او 4 ګنټې ایرپورټ ته ځان مخکې رسوي جاز رانه لاړ نه شي هسې نه هغه کاونټر هغه چې کم دی ټکټونه ورکوي ارانه بند نه شي هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خوي چې خو پکې ټیک کم که نه ګوره څونه سوچ د سړي سره پروت دی دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه او چې دې اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې نو دې له څومره وختي پاسې دی بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړه وی تا ته زه 3 نصیحتونه کوم 3 خبرې یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده داسې تیاره ده چې د خپل لاس پرته پکې ورې نه ښکاري واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي نو د قبر تیاره کې به څه کوې چې نه لاس لقولی شي نه خپله قولی شي او من لس منو یو ټن خاورې د یو خوا پرتې دي په ټنونو د نخي طرف ته پرتې یو ټنونو یو خوا دیوال بل خوا دې خوا اخوا لاندې مبرم خاوره ده او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او وروڼه ادنه ټول واپس راشي او چې کم کټ کې وړی همدنه واپس راوړي او چې کم پوزې درته لاندې پروت و پوزې هم درته لاندې په قبر کې ناچي هم اوسنډې ودنه واپس راوړي ټول له واپس رالل وی دغه لوی سفر د قبر د تیارو غم وکړه هغې له غم وکړه دا سوچ وکړه دا یو نصیحت او دویم نصیحت دا دی چې په سفر دی نو سفر کې خلک لرې سفر کې یوازې نه ځي یریږي نو ځان له د سفر ملګري پیدا کا وی دا اوس خو یو دوا راته وکړه که نه
وی خدایا د دې علی دنیا سره مینه کمه کا او الله د خپل ځان سره ول مینه پیدا کړ. نمبر 1 او نمبر 2 یا الله د هغه عمل توفیق ورکړه چې ته په خوشالېږي او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته راضي. اوه دا خو ډېر بهترین دعا ده. د دنیا سره مینه ختمه کا کمه کا او ځان سره مینه پیدا کا. دا کمال دی. او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کوم عمل ته خوشالېږي نو چې الله د بنده نه خوشالي دې نه غټ غنیمت بل شته. او خدای داسې وخت کې ملکه چې هغه وختونو کې تر دنه راضي یې چې ته خوشاله وی دا اوس ما پرې دا وخت مې ډېر ضایع شو چې زم مزدور ته وی خزا وی نور خو څه نه غواړي وی دقه غواړم چې ما نور مات کړي زوزم وی په مخه دی ښه مزدور چې لاړ نو علي هغه خپل نوکران کینول وی زما د درستخان ته وګوره او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګوره د هغه شکر ته وګوره او زمونږ د ناشکرو ته وګوره زمونږ د ټاک پاک ته وګوره د هغه جامو ته وګوره زمونږ د جشن ته وګوره د هغې سپلو ته ګوره زمونږ زندګۍ ته وګوره د هغه ژوند ته وګوره او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره د هغه صبر ته وګوره او زمونږ د نخرو ته ګوره. فورا چې کوم د کتابخانې د هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وی مال راوغواړئ هغه یې وله راوغوښته چې راویغو علماو واقعیت یې مته بیان کړل وی دا بند که د کتابخانې له او شاګردانو ته وایي هغه نوکرانو ته وی زه ځمه د خپل سردار ملاقات لزم ما پسې څوک مه راځئ هېڅوک چې ما پسې را نه شي. دروازې یې بندې کړې هغې ته لاړل د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ ځي. نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ فرات ته لاړ فرات ښار ته او چې هلته څنګه لاړ هلته خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی هغې ښار ته لاړ او هلته یې مزدوري شروع کړه. بس ته ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر کړه ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر کړه ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر کړه. ما ته چې مزدور کومه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره مرګرې بوزه قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې ځان سره ګورې رڼا یو سا نو باقي د رڼا غم کوم او د مرګري غم کوم. مزدوري شروع کړه هغه مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله خو دې خو د بادشاه په غیږ کې د بادشاه غیږ کې وخت تېر کړی نیازبین دی. نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي نو رو غریب په دې کې نه جوړه شي او شپه به کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته د پلار خو محبوب زوی و هغه نوکران او پولیس والا په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کړي چېرته لاړ او یو پسې ګرځي پلار په سترګو جالي یا خدای زما بچې مانه کوم خوا لاړ داسې بچې لکه د علي په شان بچې یوسف ثاني دویم نمبر یوسف د زمانې امانه لاړ روک شو کوم خوا لاړ نوکرانو ته تاسو نه چېرته لاړ نه یو خبر خو مونږ ته وایي زه خپل سردار لزم مونږ یې ګنې تاله راځي خدای کم خوا لاړ سړی لیونی شو که روغ دی پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی مزدوري کوي نو په مزدور د چا کم ځای ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی او بیا سره پنځه ورځې کې شکل لاړ ودوړېده بیا څوک چېرته پېژني او جمعات کې به شپې کولې نه جوړه شو غریب ځان له څه په هغه مزدورۍ کې علاج معالجه مو کړله خو جوړ نه شو نو چې کله جمعات کې پروت دی او ساعت یې خیږي که نه یو سړی ورسره خوا کې پروت دی وی ځوانه څه چل دی در باندې وی مرمه دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی دا به مهرباني وکړې د دې وخت حاکم چې کوم دی د دې کلي هغه له ورکه بس نو دا به خامخا رسی او دا خبره وکړه وفات شو. جماعت کې غریب پروت دی قالین نشته په جماعت کې فرش نشته په خاورو یا په ګیا باندې پروت دی عمل پروت دی څوک شتم نه ده غریب هغه ګوته یې یوړله هغه کاغذ یې انغښت یوړو حاکم له یوړو چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی هغې خو پېژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره بل چا سره خو دا ګوته کېدی نه شي ودرېږه معلومات کوم بادشاه ته یې فورا اطلاع ورسوله چې حضرت ستا دقسې یو سړي له ګوته راوړو کاغذ یې راوړو دا ګوته تاسو وګورئ وایي دا خو د علي ګوته ده کوم ځای دی علي
وی پلان کی جماعت کے پروت تے بادشاہ پا منڈرا چوکو زوی مڑ پروتو مڑ پروت تے زوی اوچت کا اللہ زوی و تسلی کلی دی ماشاءاللہ پلار تناشنا نصیحت کئی وی بابا پا دے آیت غورو کا مرگ نہ پس ہوتا وی بابا پا دے آیت کی فکرو کا غور پکیو کا اللہ وی ان ربکا لبالمرصاد اللہ جسکے کوا 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 اے انسانا وہ اللہ در تا پتاک کے ناستے پلارا در تا ناستے بل خواتے نشت لے لبالمرصاد لکہ سڑی پلارا باندے روانی کنا او در پولیس ناکہ بندی لگی دلی پاگا ناکہ بندی خامخا تیری گی ان ربک لبالمرصاد بندہ چی صدی پا دنیا کے خواقی کوا کبر کے کوا اجازت تیرا تا اجازت دا مانا چی خدای دا تاوی نا چی مکوا خو که منے کئی دم تینا لاس پی در کری دی قتلم کے اجازت در تنیشتا خو منے کئی دی پا دنیا کے چی کنی کتا پس قتل خوق پہ ندی خوشحال نری دا تاوی چی مکوا خو که نو اختیار دی خپل دی کبر کے اختیار دی خپل دی پہ خوشحال نیما زنا کے پہ خوشحال نیم پہ اختیار دی خپل دی تو ہر قسم گناہ کے پہ دنیا کے کوا اختیار دی خپل دی خوشحال پہ نیما خو گوری دا خدای نا قدر تا لگی دلی دا تمام مانا در تو ان ربک لبالمرصاد غالباً سورت فجر کے کم دے کے رب العالمین در تا گوری تیار دے تیار پریدی بدینا چی ورزی چی صدی کڑی قبر کے با یک تنہا پرو دے یہ سب نشتے دے بسکے دے ٹاٹ پاٹ سرے یوڑو جنازے والا اکلا شاہی قبرستان کے دفن کا خاقے کا لیکن اگر مزدور دا قبر تیارے ٹاکو لگاو دا مزدور دا قبر تیاری والا پڑکے ٹاکو لگاو نو سڑی خلال کامیابی تا خور رسید بالکل اگر مزدور چی کم دعا کرے واغا دعا قبول شوا بالکل قبول شوا چی یا اللہ زی و توکلہ چی خدای دنیا سرے من ختم کم کو زان سرے من پیدا کا نو زان سرے من پیدا شو محلی پری خود او یا اللہ اغا عمل تیوالا چی تپی خوشا لے گے نو گورا کم عمل تیواغیشتا او یا اللہ داسی وقت کی والا مرگ ورکا چی کم وقت کی تردن راضی ہے نو جماعت کی چی سوزی و پا مزدورے کی تیوزی دا رضا شوا کا نشوا پاگا مزدورے کی دی علی اغا سپورا دوڑے و بو سراو خوڑا چی مزدوری لی دلے وا او اقا مال کے سرے اسا کلا چی اغا مزدوری پی لی دلے وا او پلار تا ناشنا نصیحت کئی دی آیت کی دیر لوی عجیبہ خبر دا ان ربک لبالمرصاد